نن به موږ په چپټر 2 کې لیکچر نمبر 2 کې وایو ایڈوانټیجز اف بیکټیریا چې د بیکټیریا فواید څه دي. نو دی وایي چې ایڈوانټیجز اف بیکټیریا آر اولنۍ نمبر فائدې ده دے کنورټ ملک انټو یوګرټ. دا شوده چې کوم دی دا مستو ته بدلی. کله چې موږ په شودو کې نور مستو ورواچو نو باقي اصل کې بیکټیریا هغه بیکټیریا دا شوده سو کی ټینګي کی او مستو ته بدل کی. صحیح ده. دویم نمبر فائدې ده دے کنورټ شوګر سرپ انټو الکوهول. دا شوګر سرپ چې کوم دی د چینو دا جوس چې کوم دی دا څه کوي الکوهول ته بدلی او دا قسم الکوهول چې کوم په د صحت په شوبه کې استعمالیږي نو هغه هم د بیکټیریا په وجه باندې جوړیږي. بیکټیریا also help in nitrogen fixation in root of plants. د دې بوټو په زیلو کې د نایټروجن مقدار ساتلو لپاره هم بیکټیریا ډیره هم کردار ادا کوي. څلورم نمبر دی د also help in making فیکل اچار ته وایي. صحیح ده. دا فیکل څه ته وایي اچار ته. دا اچار چې کوم جوړیږي دا هم په دې کې بیکټیریا غټ کردار ادا کوي. صحیح ده. هغه اجزا خو دې ورواچي خو بیا لږ څه ټیم دپاره یې پرېږدي نو پکې بیکټیریا خپل کار وکړي څه وخت پورې او بیا هغه اچار موږ ته په دې شکل کې میلاو شي. Bacteria are the main decomposer in the ecosystem and make the soil fertile. دا زموږ ماحول چې کوم دی د ایکوسیستم. صحیح ده. په دې کې دا ډیکمپوزر بیکټیریا یو د ډیکمپوزر کردار ادا کوي. صحیح ده. ډیکمپوزر څه ته وایي چې څه څیزونه خوراک سامان چې کوم دی دا په وړو وړو حصو کې تقسیم کی. نو دا بیکټیریا چې کله موجود نو دا د وړ د خوراک د څیزونه یا څه پالتو څیزونه زموږ نشي نو دا څه وکړي په وړو وړو حصو کې تقسیم کی او هغه څه وکړي په خاوره کې شامل شي نو هغه خاوره زموږ سره زرخیز شي. دا پکې بیکټیریا د بل کردار دی. صحیح ده. دا یو څو مثالونه موږ راکړي دي چې دا د بیکټیریا اگزامپلز دي. صحیح ده. اوس راځو ډیس ایڈوانټیجز اف بیکټیریا. اوس د بیکټیریا نقصانات څه دي. صحیح ده. ډیس ایڈوانټیجز نقصاناتو. نو په نقصاناتو کې دی وایي چې ان هیومن بینګز په انسانانو کې د کاز ټیوبرکلوسس ټي بي موږ چې ورته ټي بي وایو. صحیح ده. دا ټي بي چې کوم دی دا په انسان کې د بیکټیریا د وجې لګي. صحیح ده. دا یو نقصان دی. نمونیا چې کوم دا د پھیپړو مرض بیماری ده دا هم د بیکټیریا د لاسه لګي. کولرایزم د بیکټیریا د لاسه لګي. ټایفایډ دا هم بیکټیریا ده او ډیسنټري د خېټې مسلې چې کومي دا هم د بیکټیریا د لاسه لګي. صحیح ده. harmful bacteria spoil our food. نقصان ده بیکټیریا چې کوم دي دا زموږ خوراک خرابوي. spoil خرابوي. صحیح ده. split milk دا شوده چې کوم دي دا چې خرابيږي هم دا د بیکټیریا د وجه خرابيږي. صحیح ده. دې کې بیکټیریا یې هغه خراب کی. and cause many diseases in plants او په بوټو کې ډېر زیات بیماریاں پیدا کوي. لکه مثال په تور بلایټ چې کوم دی دا چینجیا چې کومي په دې ټماټرو کې په سیزونو کې چې دا چینجیا منجیا ولګي د مرض ته سوی بلایټ وي. صحیح ده. سټرس کینر متوي په دې ترو سیزونو باندې چې دا چنيشه غونډي کې جوړیږي. صحیح ده. دا زنګ غونډي کې د ته سټرس کینر وي. صحیح ده. سټرس هغه میوه چې کومي تروي. صحیح ده. او زموږ سره کراون ګاله مرته وي. صحیح ده. دا یو څو مرزونه دي چې دا دغه نه د بیکټیریا د وجه نه لګي. صحیح ده. موږ له څو مثالونه راکړي دا شلتالو چې څخه کیږي یا په خوله کې چې سپین نه کوي غونډې کې راخیږي دا هم د بیکټیریا د وجه. صحیح ده. اوس وی ډو یو نو تاسو ته پته را چې to control the bacterial diseases چې دا د بیکټیریا د لاسه چې کومي مرزونه پیدا کیږي نو دا به موږ په څه کنټرول کوو. د لپاره موږ سپیشل میډیسن خاص دوايانې استعمالو کال انټي بایوټکس. هغه ته سوې انټي بایوټکس وي. خدای انټي بایوټکس چې کلم ته ډاکټر راکې نو موږ ته د بیکټیریا د وجه سم مسلې جوړ شوي بیا موږ ته ډاکټر انټي بایوټک دوايي لیکي. صحیح ده. اوس زموږ سره د مایکرو ارګانیزم سره دریم ټاپک چې کوم دی هغه یو موږ وایرس وایو بیا بیکټیریا ویلا اوس په سوې فنجای وایي. دریم قصه سره فنجای. نو فنجای یو د دې سنګولر بسای فنګس. صحیح ده. سنګولر بسای fungus is a diverse group of organism. دا یو جدا قسم دی د ارګانیزم. صحیح ده.
سم پنجای آر مایکروسکوپیک. اوس په دې کې ځینې پنجای داسې دي چې هغه مایکروسکوپیک دي، لکه څنګه چې تیر شوي لیکچر کې موږ ویلي چې مایکروسکوپیک هغه جاندار دي چې هغه په مایکروسکوپ ښکاري نو په عامو سترګو نه ښکاري. نو ځینې پنجای زموږ سره مایکروسکوپیک دي چې په مایکروسکوپ ښکاري او په عامو سترګو نه ښکاري. بټ many of them can be seen with naked eyes. خو ډیر پکې داسې دي چې هغه موږ په عامو سترګو هم لیدلی شو. صحیح ده. who might have seen the green mold. صحیح ده. تاسو به ولیدلی دا green mold نه په دې زړه دا روټۍ چې زړه شي. صحیح ده. او په دې باندې دا یو شینې چڼې غوندې شي. دغه چڼې زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره پنجای دی. صحیح ده. اپیر ان د سټیل پر په زړه روټۍ باندې دا کم چڼې چې راشي دا څه شي؟ دا زموږ سره پنجای دی. صحیح ده. in white cotton like fungus on rotten citrus fruit. صحیح ده. دا سټرس موږ یو پیر برم وایو. سټرس چې تروې میوې چې کومې په دې باندې چې هم دا سپینکې غوندې کې دغه راشي سره چڼې دغه هم د مالوچو په شان دغه پیر راشي دا چڼې غوندې کې دغه هم زموږ سره پنجای دی. صحیح ده. خلک په دغه په څه باندې د نیمبو چې کله چڼې غوندې کې وکړي سپینکې غوندې کې چڼې په پیدا شي دغه هم پنجای دی. په مالټه باندې دغه یو سیرو په کینو باندې هم. صحیح ده. دا یو څو مثالونه موږ راکړي دي. دا نه د خریړي چې کومي دا پنجای دی. صحیح ده. او په دې شلتالو باندې چې کوم سپینکې دغه پیدا شي چڼې دا هم پنجای دی. په مڼه باندې اسوت وي مالټه باندې هم چې کوم چڼې پیدا کیږي دغه هم پنجای دی. دغه شان دا په خزله مزله باندې چې کوم خریړي راوخیږي دغه ته موږ سوي پنجای وي. صحیح ده. دغه شان په دیونو باندې چې کیږي دې ته هم پنجای وي. صحیح ده. عوام چې په خاور باندې راوخیږي دا کوم خریړي دې ته هم پنجای وي. صحیح ده. مشروم د خریړي چې ته موږ وي د امبریلا وي چترۍ ته د چترۍ په شان چې کومي دا کوم خریړي نو دې ته موږ سوي فنجای وي. صحیح ده. can be seen growing on heaps of dung. غوشیانو ته وي. صحیح ده. د غوشیانو په ډیری باندې هیپس ډیری ته وي ډنګ غوشیانو ته. غوشیانو په ډیری چې کوم خریړي راخیږي دغه ته هم فنجای وي. ګاربیج خزله. صحیح ده. انټری لاګز او په ونو باندې د ونو په څانګو باندې چې کوم خریړي راخیږي یا په خزله باندې کوم راخیږي یا زموږ سره په غوشیانو په ډیرو باندې کوم خریړي دې ته موږ فنجای وایو. ښه. Fungi take their food by decomposing the material on which they grow. Fungi چې په کوم شیز باندې راخیږي نو دا غي څه کوي؟ دا غي هغه مټیریل سي دا غي اجزا څه کوي او ډیکمپوز کی واړه کی او دا غي خپل خوراک حاصلوي. په کوم شي چې راخیږي دا قشین خپل خوراک راکاږي. صحیح ده. اوس یو سرګرمي د اکټیویټي موږ راکړې دا you need a cup or a bowl. تاسو یو کنډولې یا پیالې راوالي. ویټ فلور د غنم وړه راوالی. صحیح ده. فلور دغه ته وایي دا وړو ته. او واټر اوبه راوالی. ایډیبل سوډا د خوراک سوډا ته ایډیبل سوډا وایي ښه چې د خوراک لایقي. نو په دې کې به څه وکړئ چې ایډ واټر in a very small amount of soda and flour. څه وکړئ د وړه په کنډولي کې واچوئ بیا به دې ته لږې اوبه ور واچوئ او څه به ورته ور واچوئ دا سوډا به داسې معمولي غوندې کې ور واچوئ. صحیح ده. and mix it well in the form of a thick paste. صحیح ده. د دې نه یو خټه غوندې کې مدغه جوړ کړئ. صحیح ده چې دا وړه شي سخته خټه غوندې کې شي. صحیح ده. carefully observe its texture. د دې د شکل ګورئ ساخت ګورئ سمیل وګورئ او ټیسټ وګورئ چې ذایقه څه ده. صحیح ده. بوی کوي او ذایقه وګورئ. صحیح ده. شکل ته وګورئ. لوخه راوالی او دا وړه چې پکې دا یو ځګین کې چرته کېره د 2 ورځې د پاره. صحیح ده. په 2 days. What changes you see in the texture of the floor. 2 ورځې بعد تاسو وګورئ چې د دې وړو په دې ساخت کې په دې شکل کې تاسو څه فرق محسوس کو. صحیح ده. What changes you found in the smell. تاسو په بوی کې څه فرق محسوس کو. and taste of the floor. او د دې وړو په ذایقه کې تاسو څه فرق محسوس کو. صحیح ده. تاسو لپاره یو اکټیویټي شو. نیکسٹ ټاپک به په نیکسٹ لیکچر کې ډیسکس کوو.